अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स तास टोल सिंगी ये उम्मीद लरम टोल बर टिक टाक ऑफ एट वर्ड पर या डियर स्टूडेंट्स मुंगा अपल क्लास की शुरुआत द एमएस बैंड न कड़ी पा एमएस बैंड के मुंगा द दिन माह के क्लास के पा इमेज के सेलेक्ट के सिलेक्शन शेप्स पांदे खबरे को चाहिए कि रेक्टेंगुलर शेप फ्रीज सिलेक्शन सेलेक्ट ऑल इनवर्ट सिलेक्शन डिलीट और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन शामिल हो چې دا څنګه کار کوي او څه کار کوي د هغې د کتو دپاره زما شاته نه ویډیو خامخا وګورئ. نن به مونږ په کراپ ریسایز او روټیټ باندې خبرې کوو. د کراپ مطلب خو کټ کول دی، یو خاص سایز جوړول دی چې هغې سایز تاسو ته هایټ او ویډ دواړه معلوم وي. خو دلته مونږ به ځان ته فرض که ما یو دا شی واغشت، بل مې دا شیپ واغشت، بل مې سرکل واغشت. اوس کراپ څه کار کوي؟ د هغې دپاره به زه په سلیکټ کې کلیک کوم. تاسو ما ویلو په شاتنی ویډیو کې چې کله مونږ یو شیپ سلیکټ کول غواړو نو مونږ په سلیکټ کلیک کوو، ریکټینګولر باندې به مونږ کلیک کوو او د هغه شیپ په سلیکشن مونږ وکړو نو کراپ کار شروع کړو. چې څنګه په کراپ باندې کلیک کوم چې ما کم شیپ سلیکټ کړو هغه شیپ ما ته په خپل ډیسکټاپ په ورکینګ ایریا کې خولی کیږي. تاسو کو دا شیپ سلیکټ کول غواړئ نو کراپ کې هم دا شیپ ورته په ډیسکټاپ باندې خولی کیږي. کو دا شیپ اغشتل غواړئ او کراپ کې نو دا شیپ ورته خولی کیږي. صحیح ده. کنټرول زیډ انډو دی، واپس زما کمانډ ته مابوزي. د کراپ دغه کار دی په پینټ کې. صحیح ده. په پینټ کې د کراپ دا کارو. ریسایز څه کار کوي؟ د ریسایز دپاره به زه یو پکچر وړم. تاسو وګورئ مونږ چېرته کمیشن ته اپلای کوو یا ایټا ته اپلای کوو یا NTS ته آنلاین اپلاین چې مونږ څونه کوو هغې کې د تصویر یو خاص سایز زمانه غواړي چې دا سایز نه زیات مونږ نه اپلوډ کوو. هغې هلته تصویر نه اپلوډ. لکه دلته تاسو وګورئ کمیشن ویب سایټ ما کولو کړی دی. دلته تاسو ته تصویر سایز یادوي چې JPG فارمیټ وي او 40 KB فایل وي. هر که 40 لکه کوم مسله نه کوي او د ویډ او هایټ په 300 ملټیپلای 300 په پکسل کې وي. دا مونږ څنګه جوړو؟ دې دپاره مونږ یو پکچر راوړو. لکه دلته ما سره دا پکچر پروت دی، دا به زه په پینټ کې کولو کوم. دا تصویر ډېر زیات غټ دی نو دې دپاره به زه څه کوم؟ ریسایز ته به راځم. ریسایز باندې به کلیک کوم او اوس تاسو په پرسنټیج باندې کول غواړئ هم کولی شئ. فرض کړئ دلته ما 100/100 دلته ما 10/10 ورکړه. صحیح ده. 10/10 ور مې کو اوکې مې کو تصویر به دومره شي. خو که تاسو اوس ما ته پرسنټ کې دومره خاص پته نه چاته پته نه نو بیا مونږ چې هلته یې سره کړي هغه په پکسلز کې زه په پکسلز کې یوز کوم. دلته به راشم هلته هغې ما 300 راکړی دی نو زه به دلته د پکچر سایز جوړولو لپاره به زه 200 دې کې به زه چیک آف ساتم. ها په پکسل دپاره به زه چیک آف ساتم 200/200. لکه بیا راشئ وګورئ ریسایز باندې به کلیک کې دلته به ډومبې دا چیک آف کې او پکسل ته به لاړ شئ. چېرته پکسل باندې به کلیک کې 200 پکې او 200 پکې او دی به اوکې کې دی بیا مونږ سیو ایز والو. څه به والو؟ سیو ایز چې هغه زما اوریجنل تصویر خراب نشي. سیو ایز به یې کم په یو نوي نوم باندې لکه دله ما ورکړو 1 2 3 دا یو نوم ما دله ورکړو. صحیح ده. او دی ما سیو کو. زه دا شیپ سایز د تصویر سایز کتل غواړم چې آیا څه برابر شو خو نه. په پکچر به لیفټ کلیک کې او په پراپرټي به کلیک کې نو ګورئ 32 سایز زما تصویر جوړ شو. مطلب چې په کمیشن دپاره کم اپلوډ کې تصویر زما پکار دی هغه بالکل برابر دی ورته. نو دا موږ سره د ریسایز کارو. د ریسایز بل کار څه دی؟ اوس په ریسایز باندې پوه شوې؟ صحیح شو. نو راځئ اوس په ریسایز کې موږ سره سکیو ډیګریز یو آپشن دی. ډیګریز آپشن موږ له څه کار کوي؟ یو تصویر موږ داسې معمولی یو سایډ ته تاول لکه معمولی تاوالی پکې راوستل. څنګه؟ زه به راشم یو تصویر به اوپن کم غلی په تصویر درته کوم چې کوم تصویر ما جوړ کړو. صحیح ده. هغه تصویر ما راوړو. دا دی. صحیح شو. د دې سلیکشن ما وکړو او دې مې لږ مست سنټر ته مې لږ موو کړو. ریسایز باندې مې کلیک کړو. اوس ګورئ ها په هریزنټل باندې ما 12/12 ورکړو. اوکې مې کړو. تصویر ته وګورئ معمولی په یو سایډ باندې تو شي. اوس دا تاسو تاول غواړئ هغه په تاسو باندې هریزنټل څونه کول غواړئ په ډیګریز لحاظ سره تاول. صحیح ده. او ورټیکل څونه کول غواړئ هغه ستاسو مرضي ده. او پسې روټیټ ته روټیټ خو هر څوک پېژني چې روټیټ څه کار کوي. فرض کا تصویر 90 ډیګري سره تاول
को د دې په مارته وي چې په پینټ کې به مونږ خامخا سلیکشن کوو الې به زما کمانډ اپلای کیږي سلیکشن وکړئ سلیکټ ته ولاړ شئ ریکټینګولر باندې به کلیک کړئ د تصویر مطابق سلیکشن به وکړئ ګینې بیا ورته غون ډاکومنټ مطلب غون ورکینګ ایریا به تاییږي اوس په روټیټ ته راشئ ریکټینګولر باندې به کلیک کړئ بیا به 90 باندې کلیک کړئ او بیا په دې 90 دا ګورئ لیفټ او رائټ ته وشو اوس راشئ کلیک کړئ په 180 باندې ته وکړئ نو چې اوس لیفټ ته دی رائټ ته به ډایرکټ وشي صحیح شو بیا فلپ ورټیکل کې او هریزونټل کې صحیح شو ورټیکل هریزونټل څنګه کار کوي دغه وځو کاپی والا دا ما یو کاپی واغشته صحیح ده یو کاپی مې ته واغشته اوس ورته وګورئ ها دا ورټیکل شو دا هریزونټل شو صحیح شو جی دا موږ سره ورټیکل او هریزونټل آپشنز دي امید لرم تاسو ته په دې کلاس کې هیڅ مسله نه وه مونږ نن کراپ ریسایز روټیټ دا کمانډز مونږ اپلای کړل چې دا مونږ له څه کار کوي او مونږ به څنګه یوز کوو کوم ځای کې به یوز کوو دا کلاسز مونږ ستاسو لپاره سپیشل جوړو زموږ کلاس مخکې ځان سره شیر هم کړئ او سبسکرایب هم یې کړئ څه قسمه سوال هم په کمنټس کې خپل سوال تاسو هم کولای شئ ګینه ډسکرپشن کې زما نمبر هم شته ما ته په واتس اپ باندې ډایرکټ میسج هم کولای شئ ان شاء الله زه به د پوره تاسو په ویلو کوشش کوم ډیره مهرباني الله پامان